آس کوم چې راسي دی واده ته نیمګړی ورپسې سر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې احتجاجي جلسې ګرانه مشره د پارټۍ قدرمن چیرمن محترم مشر محمود خان اڅکزي په دا جلسه کې ناست د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي او صوبایي قائدین او د نورو پاچانو سراغلي مشرانو د ضلع شراني سپینږیرو ځوانانو همزولو چې د ټولو په اجازه نن موږ د شهید عثمان خان کاکړ په دې احتجاجي جلسې په سلسله کې د ضلع شراني و داسې خاورو ته راغلي یو چې هغه د سعید کمال خان شیراني رنګه بچی پیدا کړی دی چا چې خپل ټول عمر د پښتون قام د دې وطن د خدمت لپاره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته وسپارلی و. همدغې خاورې سعید بابا لوی استاد محترم رحیم صاحب داسې شخصیات یې پیدا کړي وو چا چې د خپل د ژوند تر آخري سلګۍ پورې د خان شهید فلسفه او د خان شهید چې کومه لاره وه د داسې کوم فکر و د داسې کوم سوچ و هغه یې د خورولو لپاره د شهید لالا رنګه ملګري روزلي ول. لالا د محترم مشر محمود خان په سربراهۍ کې د خان شهید فلسفه دغه فکر دغه سوچ تر عام عوامه د دنیا تر هره کونجه پورې ورورسوله. زه برین وامه په داسې استادانو چې هغه داسې ځوانان پیدا کړل د دوی روزنه وکړه او بیا ورسره زه په داسې شاګرد باندې آفرین وایم چې هغه د دوی سرونه نه ګورښته. ملګرو خبره دا شی ده چې لالا ته دا سزا څنګه ورکول شوله د دې ډېرې وجوهات دي. په دې مهمه وجه دا وه چې ده ته ویل کېدل ته به دا پارټۍ زه دسپرداره کږې ته به دا منشوره دسپرداره کږې ته به له دا تنظیمه دسپرداره کږې ته به د خان شهید د فکر د سوچ د فلسفې د ده د لارې به دسپرداره کږې ته به د محترم مشر تر شا نه درشې ته به د ده سر نه ځې ته به دا کار یې نه کوې. دوی سره بله لاره نه وه د شهادت علاوه دوی به څه نه شو کولی دوی تر معلومه وله چې عثمان دا کار نه یې کوي هغه د دې کار نه کښېني. دوی په دا خبر وو چې نه خرڅېږي نه وېرېږي نه بلیکمیله کېږي نه په براعت
راځي ور خپل پارټۍ سره د خپل لار سره د خپل منشور سره د خپل مشر سره تر مرګه به ولاړې نو دا بیا چې ولیدله چې دوی لا شهید کړي دوی به ورته ویلې ورکه موږ څوک وژنو ته دا خبره کوه چې بس دا د خدای خوښه وله بس په دا دنیا کې د ده د خونه ژوند و دا په دا خونه راځي یا داسې نه ده دا ته سره وایې داسې نه ده ته یې وژنې ته یې مړه کړې ته بد وسر کړې ته به دا ملک دهشتګردي کړې ته پښتون افغان نسل کشي کړې ته یې نه ایله کړې ته ترقي دې نه ایله کړې ملګرو دی له د افغانستانه دلته 40 کاله لاس نه اخلي دلته 40 کاله د افغانستانه لاس نه اخلي دلته 40 کاله د پښتون افغان قتل نه ایله کوي دلته 40 کاله د دا خاوره نه ایله کوي په امن باندې د دې خلاف لا لاره وتلی د دې خلاف لا لاره وتلی وي لالا له دې خلاف دا پارټۍ دا لار اختیار کړه لالا ورته نه ویله کومه و عوام ته د وښکاره کوم و ولس ته د وښکاره کوم مخ دې نیسمه نه درځه ویرېږم چې څه به درکړي که ملګرو دوی له دا پارټۍ ویرېږي دوی له دا تنظیمه ویرېږي دوی له دا ولسه ویرېږي پارټۍ د احتجاجي جلسې اعلان کړي د هغې بعد هره ورځ دوی په دا علاقه کې یو نه یو رنګه بدنامي راوړي یو نه یو رنګه دهشتګردي راوړي یو نه یو رنګه خلک تنګي پارون د پارنایي کې په شیخان کلي کې ټي وي ناستې ته تیارې هم استعمالوې ته هلیکاپټر هم استعمالوې ته اصلې هم استعمالوې ته خلک هم دباوې ته قانون ته اور هم ورچې ته اخر غواړې څه مطلب یې څه دی لالا له دې خلاف راوتلی د دې خلاف یې مبارزه کوله د دې خلاف یې جنګ کولی موږ ته خو رامعلوم دي زیاته دا خبرې خو بالکل موږ عوام هر سړی پوه شو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ 40 کاله د خان شهید د ژوند د زیر راواخې بیا تر ننه پورې تر محمود خان اڅکزي پورې دا پارټۍ دا کام پر دا پوه کړه چې آیا ستا ګټه چشکې ده ستا تاوان به چشکې دی تا وزنې سره څوک د وزنې څرنګه د وزنې دا موږ ګره کام پوه کړه اوس فرض دا جوړېږي چې موږ به چشکو دا ولس به چشکي دوی ویرېږي دوی د یو شي نه ویرېږي دوی غواړي موږ ټوپک راواخلو نه راخلو دوی د دا رنګه ناستې زه ویرېږي دا ناستې نه خوښېږي د پښتانه سره کښېني دا ناستې نه خوښېږي چې دوی به کښېني بیا به د افغانستان خلاف چې کوم لاسوهنه دوی کوي موږ به پر دې ګایېږو دوی د دا ویرېږي موږ به بیا هم کښېنو بیا به هم راټولېږو بد به هم درته وایو نوم به دم اخلو دنیا ته به دم ښکاره کړو به تاسې څنګه کږدې وکړه دا کام د تاسو تر اوسه پورې خپل دغه نه کوئ میشورو علاقه میشورو دی به دا ورځ بنده کړي دا سلسله به بنده کړي دا کار زه به لاس واخلي نن مې واخلي ته نه اخلي ته قطر نه اخلي تا اراده کړې ده ته و دا ژبه ناشې چې بیا دا پښتون تا در ښکاره کړي چې بیا زه پر سیالۍ راځم زه پر بدۍ راځم بیا ما د نور سره څه کړي دي د هغې بعد د تا سره هم څه کولی شم او ته هېڅ هم نشې کولی پنجابی په تا کې دوی جرأت نشته ته زما مخ ونیسې ملګرو نور خبرې خو ته مشر کوي حالات باندې بیا هم درته کوي په دا بیا هم درته کوي چې پښتون د کومې ستونزې سره مخامخ دی را روان وخت کې څه حالات دي څه به راسره کوي په څه توګه یې راسره کوي څرنګه یې راسره کوي موږ به څه کوو خو زه د تاسې یو خواست کوم
باید چې د نن نه بعد په دا کلي کې په دا علاقه کې په دا سیمه کې چې یو انسان نه مړه کېږي موږ په داسې سره راټولېږو لکه دا نن څه سره راټول شي دا وعده خو به مو راسره که واخیستئ که ټوپک نه شو راخیستلی دا ګنټک میخ نو راایستلی شو نه چوپ کړو سړی مې نشي چوپولی دغه رنګه به ګایږو راټولېږو به هم دغه رنګه دا د ننه بعد زموږ د ګردو یاد دی چې موږ به خپل شهیدان په داسې ګم خطه کې نه اچو چې ته بېوزن یې موږ به ګایږو نه موږ به خبرېږو نه یا زیاته موږ پر ګایږو زیاته موږ دنیا ته موږ شو ستا مړ کړي لالا خپل په ژوند کې د سینټ په آخر تقریر کې دا ګورو تور وشوله دا یو اف آی آر دی چې بهی که به ما څه وسو د دا ملک دوی جاسوسي ادارې به دې د ذموارې جاسوسي ادارې کومې وي دي آی اس آی ده او رمای ده دا دوی جاسوسي ادارې لالا په شهادت ورسوي په زرګونو پښتانه افغانان په شهادت رسولي دي او د دې بعد هم د دوی دغسې ارادې دي نو زه ستاسې ډېر شکرګزار یم ستاسې رالاستئ دا جلسه مه درنه کړه لالا مه دروند کړي خو دا ټول جهان ته مه دا ښکاره کړي چې لالا د کام پر سر باندې خپله وینه تویه کړه او کام په بدله کې وده ته دغه احترام ورکړي عزت یې ورکړي قدر یې ورکړي سر یې ور لوړ کړي په ټول آخر زه د محترم مشر ډېر کور ودانۍ کوم او ستاسې د ټولو ډېر کور ودان ستاسې رالاستئ او موږ ته مو دا عزت راکړي ډېره مننه دا و د شهید عثمان خوشحال خان کاکړ